درود شریف په شوق سره وایي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم قابل صد احترام ډېر لوی علماء کرام قراء حضرات طلبه عزیز پندرو بمشرانو کشرانو همزولو نوجوانانو رونو ډېر د خوشاله موقع ده د ماشومانو طالب علمانو د قران کریم د ختمونو په سلسله منګه او تاسو ټول را جمع شوي یو الله جل جلاله نو دعا غواړو یا الله دا عظیم بابرکت موقع زمونږ د ټولو د پاره د سعادت د دارینو ذریعہ وګرځي او د دنیا او د آخرت د مصیبت او د تکلیف او د آفتونو د نجات ذریعہ وګرځي مسلمانانو ورونو قرآن کریم د مسلمان د پاره ډېر لوی جمال دی او ډېر لوی کمال دی د چا دل او دماغ چې په قرآن مجید باندې معطر شي او د چا جبا په قرآن مجید باندې مزین شي د دین رستو د مسلمان د پاره د نور حسن و جمال او د میکاپونو ضرورت هغه پاتې نشو ظاهری زیب و زینت او میکاپونه دا داسې شی دی چې بنده په دوکه کې ورځي او قرآن کریم داسې زینت ته داسې حسن او داسې جمال له چې فرشتي ورته پس کی او د دې وجه چې کله مسلمانان جنت تلال شي الله دې موږ او تاسو ټول جنت ته بوزي او الله دې موږ او تاسو ټول لا د هغه اعمال توفیق راکړي چې هغه د جنت د دخول ذریعہ ګرځي نو ډېر خوشاله وي خو یو لوی خوشحالي د خوشالو نه لوی خوشحالي هغه بسي رب ذوالجلال په دربار کې به اعلان وشي خصوصا د هغه خلقو د پاره چې په قرآن باندې ډېر زیات مینو سبا او بیگا به د قرآن تلاوت کولو اعلان به وشي د الله جل جلاله د طرفه چې د قرآن حافظان او عالمان د قرآن تلاوت کوونکي او د قرآن عاشقان آغا پلانی مقام تا ټول راجم شهید الله جل جلاله د طرفا د ډېر لوی نعمت اعلان د دې د پارا چې کله دی آغا مقام تا راغون شي راجم شنو په انتظار بئی چې دومره لوی خوشخبری او دومره لوی اعلان او بشارت د دې لویو خوشالو نرستو بیا زمون د پارس دی الله جل جلاله به اعلان وکي چې تاسو په قرآن باندې ډېر مین وای د قرآن عاشقان وای د قرآن په تلاوت باندې مین وای د قرآن په قاریانو حافظانو طالبانو عاشقان وای او د قرآن اوریدل بستا سو ډېر خوخو او د قرآن
عاشقانو نن راشي چې رب ذوالجلال در تخپل تلاوت فرمایي. سبحان الله. داسې دا اغمام باندې اورېدل. سبحان الله. تاسو د طالبانو کاري سي مړاوي دی आवाज نه راځي. بیان خو دې جوړ موږ आवाज نه راکې او طالبانو داسې سبحان الله لپته یو ځل چې سبحان الله چاوي نو په جنت کې د په باغ کې ونه نال شو د چا خو هغه د چا لاس چت کې اوس په پته نه چې د چا خو خینو په تیز سبحان الله وایي. په خوا داسې په یو علاقه یو قسم خلکو نو په خلکو یې پابندي لګولې وه. الله به په تیزه نه یادوي خلک ټول یارېده چې دې کې به هم څه کوي. نزاغ علاقې ته بیان لتلی وم نو ما یې درود شریف وویل نو هغوی به داسې کتله درود به یې وي خو غلې غلې به وي نو ما په تیزه ووایي نو هغوی ما ته حیرانه کتل چې دا دې څه کوي. نو ما بیا په تیزه ووایي نو بیا مې ورته ویم لا اله الا الله بیا غلی شو بیا ما ته نېغ کتل. بیا مې د بیان په مس کې تپوس وکړم دلته څه پابندي خو نه ده نو چا څه وی نه یو ملګري راته غوږ کې ووایي چې دلته څه بیماري داسې وه چې داسې درود ویل تیز او ذکر کول په دې باندې پابندي وه. الله اکبر. نو په تیزه سبحان الله ووایئ چې جنت کې یوه ونه بله ناشي. سبحان الله. ماشاءالله. اوس راویښ شو نو الله جل جلاله به فرمایي چې نن به درته زه خپله د قرآن تلاوت تاسو د قاري صاحب تلاوت واورېد مراد قاري صاحب څومره مزه یې کوله. د قرآن عاشق وایي چې بس دا بس کېدی نه الله دې موږ د قرآن د تلاوت عاشقان جوړ کړي او چې څوک د دې عاشق شو دله به بیا د شپې خوب نه ورځي چې تر څو د قرآن تلاوت نه یې کړی دا به د عادت جوړ شي. الحمدلله ثم الحمدلله. زما خپل د عادت که ستړي یو که ستومانه یو هر څه چې خو 2 او 3 سپارې زه چې وده کېږم زه تلاوت کوم 2 3 سپارې خامه که هغه د شپې د بار نه راش 12 بجې که 11 بجې دې سره زموږ څه کار نشته خو چې تلاوت نه یې کړی نو دغه ژوند زموږ بیا نه کړی. مسلمانانو وروڼو د دې مطلب مې دا دی چې د دې عاشقان شي. موږ خو چې سهار راپاڅو نو زموږ د بچو د کټ بانډ ته یا د کټ لاندې یا د ټیبل میز لاندې بیالوجي فزیکس کیمسټري کاپیانې کتابونه پراته دي که نه تاسو دا ډېرې وګورئ اکثره بې ځایه غورځوي او دا په دې بنیاد وایم چې د دې بې عزتي مه کوئ بې قدري مه کوئ. چا چې د دغې کتابونو بې قدري وکړه نو هغه د دې هغه علم هم پورې نشي حاصلولی. دا یاد ساتئ د نفس کاغذ قدر وکړئ بیا چې ته یو فن حاصلې د هغې قدر وکړئ او بیا د قرآن ډېر قدر وکړئ. نو څوک غواړي چې په قیامت کې او په جنت کې د الله نه قرآن تلاوت وکړو څوک غواړي نه بس دنیا کې به په عاشقان جوړېږي د قرآن د تلاوت د رب ذوالجلال د طرفه اعلان به وشي او لویه خوشخبري واورئ او د قرآن عاشقانو راشئ نن درته خپله تلاوت کومه. نو د قرآن کاریان او عالمان به په انتظار وي چې رب ذوالجلال د طرفه اعلان شوی دی سناشنا الله تعالی به خپله تلاوت کوي دیکھ برد ذوالجلال تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. چې څنګه رب العالمین تلاوت شروع کی نو د ډېرې خوشحالۍ نه د قرآن عاشقان په ژړا شي په چغو چغو به ژاړي یا الله
یا الله مونږ غواړو چې ته تلاوت نه بس کړې زکه د دین لوی خوشالي خو مونږ ته بل څه نه ښکاري. نو هغه مسلمان چې څوک د قرآن عاشق دی نو او د قرآن عاشقا عشق بدی علا خپل مقام ته رسی چې په نیمه شپه کې الله ته ودرېږي او لږ یو څو آیاتونه یو څو رکوګانې یو څو سورتونه تلاوت وکړي. په کائنات کې د ټولو نه زیات الله په چا مین دی؟ جواب راکړئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله جل جلاله خپل محبوب باندې ډېر زیات مین. ځکه الله فرمایي یو سړی ټوله شپه ماته په سجده باندې پروت سر یې په ځمکه لګولې خو د محمد رسول الله نافرمانه دی. الله وایي زه نه خوښوم دا زما دشمن دی. ځکه الله اعلان وکړو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اے محبوبا اعلان وکړه امتیانو ته که د الله عاشقان جوړېدل غواړئ که چېرته د الله سره مینه غواړئ په الله باندې میینېدل غواړئ نو اعلان وکړه دا راز پټ په دې کې فاتبعوني يحببكم الله. زما تابعداري وکړئ نو الله به په تاسو باندې مین شي او تاسو سره به مینه وکړي. اوس ته پروت قبر ته په سجده باندې قبر ته او ته وایې چې زه د محمد رسول الله عاشق یم دا د الله دا رښتیا دی؟ دا رښتیا کیدی شي؟ موږ یو ځل ملګرو سره تللي وو چکر له د طالبۍ د دور خبره ده د پیر بابا علیه رحمت مزار ته ملګرو ویزو ثوابه والا مردان والا چې لاړو نو هلته یو کس دی چې عالم و یا نو غټ پټ کې والی او جنګله کولاو دنده شو دی او د قبر ما ولید صراحتا سجده قبر ته وکړه په طرف ته او جاړي پکې وم ما ورنه په دې سټ گزار ورکړه خو ملګرو ته مې ګورې کې جمع شو را باندې بیا راځئ بیا خلاصوئ ډېر شی و دا عاشقان دي دا عاشقان نه دي ظالمان مشرکان دي. ته قبر ته په سجده باندې پروت یې او ته د محمد رسول الله عاشق کیدی شي داسې؟ نه چرته هم نه. نو رب ذوالجلال اعلان وکړو اے د مدینې جانانا او محبوبا یا خاتم النبیین امت ته دې ووایه که زما عاشقان جوړېدل غواړي نو فاتبعوني یحببکم الله. اعلان ورته دا وکړه چې زما تابعداري وکړئ نو الله به ستاسو عاشق شي. رب ذوالجلال چې په چا باندې عاشق دی او مین دی او څوک محبوب دی والضحى والليل اذا سجى زلف والا طه احمد و محمد آغا ہستے طرف ذوالجلال وی اللہ تو دیری ملے اعلان ورتکی ورتوی یا ایوہ المزمل او د ځان شړیتا و ان کیا او ځان په کمبل کې رام غختون کیا قم اللیل د شپې پاسا ما ته ودرېږه
یعنی او محبوبہ پتور اشپا کے تور تیارہ کے پاس ماتا ادرے گا مزمل ورطا اللہ ولی وی چکل مدینی جانان وحی پرالا اولا دا وحی دیر زیاد سکلوی دیر زیاد بوجوی نو دے کورتا پا منڈا منڈا باندر آگے خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا مسلمانانو مور اگیتوی زملونی زملونی او بی بی خدیجت الکبرى مانا شڑے توکا مانا کمبل توکا کمبل کی میرا انغاڑا نو در رب دا الفاظ دیر خوخشو چی دا مدینی جانان وی زملونی نو رب برتوی یا ایوہ المزمل تاسم یوزل اوائی یا ایوہ المزمل رب برتوی تورت یارکی پتورش پکی پاسا ماتا ادرے گا کم اللیل دا دین معلوم شوا چی سوک را پاسی و دولال طاقت لری نو ادرے گا اللہ تا دشپی سمرائی سب ولالوی سمرا بہود کیگی اللہ قلیلا او محبوبہ مگر لگا حصہ کے چرتا حرام کے نو خیر دے سمرا نصفہو قلیل نصفہو او انقص منه قلیلا او زد علی دشپین نیم حصہ یا دا دینا لگا میں اوکا یا پا دے باندے لگا حصہ زیادہ کا ماتا ادرے گا او سچلو کا اللہ وے دیر در باندے مینیم او محبوبہ دیر میں خوخی دشپی ماتا ادرے گا ورتل القرآن ترتیلا قرآن دیر پو خون دیر پو مزا دیر پا کل آواز باند رو اولولا سبحان اللہ اسی سوک پیچنن نرستو بوئی تیرا دشپی خوب صحیح شا یو لس من توبہ سمو قرآن بولولم خیر دے کہ پرمانزہ کے لئے نو دقا سے لگ تلاوت پکو مسلمانان یو گنا یہ نور فنونولا علوم لمنگا سمرا وقور کرے لے نو کہ یو پاو ٹیم شل منٹا قرآن لورکو نو سمرا مذہب ہوگی اسی دا زڑنا دا چاپ زڑ کے رالا چیرا بس تے بس عمر تیر شو قرآن میں دشپی راوانا گس نن با دشپی پتور تیارا کی راخلم لگ باور سر جاڑم سوک پداسی لاسو چند کی دس پنگیری آو دی بوداوالی تمائلہ دیکھو خامخا عملو کی زوانانو دا خود والے زوانانو رونو خیر دے کدش پہ پاخر حصہ کے پاس دل مشکل بھی نو چکو دکے گے نو دو رکاتا کوئی او سہ حصہ دا قرآن یاد بیدتا انشاءاللہ امید دے او کہ یاد نہیں نو یاد ہے کہ اور رو لولے او اللہ تجاڑے اللہ تجاڑے او تاسو بیا د جون مزه وګورئ نو رب ذوالجلال باور لدا اعلان وکي دا خوشخبری باور لورکی نو د قرآن عاشقان با په قیامت کې د الله نه قرآن اوري الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللہ بتلاوت کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان
رب ذوالجلال بتلاوت کئی ولمن خاف مقام ربه جنتان تر دې پورې چې د سورہ رحمان آخری آیت الله تعالی تلاوت کی جنتیان د قرآن عاشقان دی به د ډېرې مینې او د ډېرې خوشحالۍ د لاسه په چغو چغو په جړا شي یا الله دا خوشحالي به بیا نو ستاسو بچو اته ماشومان دي او 10 سپارې قرآن نن کم از کم دا ماشومان چې خپل خپل کور ته لاړ شي او د حافظ قرآن د قرآن د طالب علم پلارا مورې رورا خورې نن دا بچې کېنوا چې په دواړو مخې ښکل کې هار ورته واچئ ځان سره یو ځای کې نه بیا یې لږ کېنوه او ورته وایه بچیا قرآن مجید ورله ورکه ما ته لږ تلاوت وکړه قسم دی په دې نیت واوره چې د قیامت په ورځ به زه د الله نه دا قرآن اورم په دې نیت واوره چې زما د ژوند رهنما زما رهبر دا خو بل څوک کېدی نشي دا خو که دی نو قرآن دی مسلمانانو وروڼو نه ښکاري تاسو ته چار چاپېره دا کوڅې او دا لارې ستاسو د کلي دا نن د رحمت د فرشتو نه ډکې دي الله اکبر دا هر طالب علم د کور په دروازه د رحمت فرشتې ولاړې دي د هر طالب علم مور ته چار چاپېره ګوري څومره خوشحاله ده د حافظ قرآن د طالب قرآن مور پلار ته ورله ګوري رور ته ورله ګوري خور ته ورله ګوري هغه میندو خویندو ته ګوري چې هغې دروازې ته نه هر په لاس ولاړې انتظار کوي مور زما بچې به راشي زه به یې د ځان سره یو ځای کړم په دواړه مخ په یې ښکل کړم یا الله زه خو ډېره ګناهګاره یا الله ډېره خطاکاره یا الله د ورځې ګناهګاره د شپې ګناهګاره د تیارې او د رڼا ګناهګاره یا الله د دې قرآن خوانه بچي چې نن ختم دی د ده د ختم په خاطر زه مور یم ما ته بخښنه وکړه په ایمان یې ووایئ الله به ورته بخښنه کوي که نه د دې جومات په دروازه پلار چې په جړا جاري او دا ماشوم د سینې سره یو ځای کي رور یې یو ځای کي ځان سره هار ورته واچوي په دواړه مخې ښکل کي چې خدایا زما ګناهونه خو ټول مخې ته دي زه ګناهګار یم ما کې خو څه نشته خو یا الله دا بچې مې حافظ قرآن شو 10 سپارې قرآن استا ہوئے یا الله سینه د قرآن په رڼا ډکه شوه یا الله د ده په خاطر زما ګناهونه ما ته معاف کړي قسم دی الله به ورته بخښنه وکړي د زړه نه وجاړئ بیا دوی څه کوي د دې مور او پلار څه کوي او د ناوګۍ مسلمانانو وروڼو امام الانبیاء د مدینې جانان وفرمیل وی کله چې دا مجلس برخاست شي آخره کې خلق رخصتېږي نو په دروازه باندې یو فرشته ولاړه اعلان کوي او دې مجلس ته راغلو خلقو د ختم قرآن په غرض تاسو راغلي وئ دې دپاره چې موږ په ختم قرآن کې شرکت وکړو قومو مغفورا لکم د دې مجلس نه رخصتېږئ نو پاسېږئ په داسې حالت چې رب ذوالجلال تاسو ته بخښنه کړې ده ستاسو ګناهونه یې درته بخښلي دي لږ سبحان الله ووایئ مسلمانانو وروڼو شرط ګورې دا دی چې یو د الله عاشقان یو دویم د محمد رسول الله دریم د قرآن کریم عاشقان یو داسې عاشقان
چې زمون پزړه کې د بل څه عشق نه د محمد رسول الله په طریقه باندې مین یو داسې مین چې هزار نور طریقې د امام الانبیاء په یو طریقه باندې قربان